ما كان للمشركين ند حق د مشرکان ان يعمروا مساجد الله چې آباد کړي جمعتونه د الله شاهدین چې شهادت ورکون کې دي علی انفسهم پخپل ځانونو بالکفر د کفر اولئک هم دا خلق د حبطت اعمالهم چې ضایع شول عملونه د دوی وفي النار هم خالدون او په دوزخ کې بدوی همیشه اوسیږي انما يعمروا بشک چې آبادوي مساجد الله جمعتونه د الله من هغه څوک امن بالله چې ایمان وروړي په الله واليوم الاخر پورز د اخرت وقام الصلاه او قائم کړم وات الزکات او ورکو زکات ولم يخش الا الله او ان يريدوا مگر د الله نه فعسى پس امید دی اولئک هم دا خلق ان يكونوا چې وي من المهتدين سم لار مندون کې الله تبارک وتعالى خبردار دي تاسو په ټول عملونو نن چې کوم آیاتونه مبارکه دي په دې کې دا هغه خلکو ذکر دي چې کوم مشرکینو هغه ته بچوي شو چې تاسو په شرک کې مبتلا یې په کفر کې مبتلا یې نو داغي په جواب کې به دوی دا خبره کوله چې تاسو ته زموږ د شرک اخکاری او زموږ د کفر اخکاری او زموږ د نیک اعمال تاسو ته نه اخکاری چې مونږ د بیت الله متوالیان او د بیت الله خادمین یو د خانه کعبه د مسجد حرام منتظمین او مهتممین یو دغه خدمت کو او د حجاج خدمت کو د حاجیانو خدمتونه کو زموږ د خدمتونه تاسو نه ښکاري چې د ټول اقوام عالم خلق راشي مونږ غوي ته د سبیل تنظیم کو پاغي باندې دا وبوغان یسکو الله تبارک وتعالى داغي په جواب کې د آیتونو مبارکه نازل فرمایل چې هیڅ حق نشته مشرک سړی ته مشرکانو ته چې هغه د الله کورونه آباد کی او تر دې پورې چې دوی په خپل کفر باندې په خپل گواه دي اقرار هم کوي نو د دې د کفر د وجه نه د دوی ټول اعمال ضایع دي باطل دي کسه نیکی ممکن هغه د دوی نه پکاريږي ځکه د هر عمل د قبولیت لپاره اول ایمان شرط نو چې دوی ایمان نشته نو د ټول اعمال کله بیت الله صفائی کوي کله حجاج خدمت کوي دا حاجیانو لپاره سبیل لګي هر څه کوي دا هر څه ضایع دي او د دوی ټکانه چې د جهنم دی د کفر د وجه نه البته د مساجد او آبادون کې خلق هغه دي چې کوم خلکو ایمان وروړي په الله باندې په ورځ د آخرت باندې د مانځه پابندي کوي د زکات پابندي کوي او د الله نه سوا د بل چا نه یریږي نو یقینا دا خلق هم دوی هدایت مندون کړي ما كان للمشركين ند حق د مشرکانو ان يعمروا چې آباد کړي مساجد الله جمعتون د الله شاهدین چې شهادت ورکون کړي دوی علی انفسهم بخپل ځانونو بالکفر د کفر نو د دې کفار او د مشرکین اس حق نشته چې دوی د الله کورونه آباد ځکه اولئک هم داخلك دي حبطت اعمالهم چې ضایع شول عملونه د دوی او فی النار او په دوزخ کې بدی هم فیها او فی النار او په دوزخ کې هم خالدون دوی به همیشه اوسي انما يعمر مساجد الله انما يعمر بشک چې آبادوي جمعتونه مساجد الله جمعتونه د الله انما يعمر بشک چې آبادوي مساجد الله جمعتونه د الله من اغسو آمن بالله چې ایمان وروړو په الله والیوم الاخر او پورز د آخرت واقام الصلاه او قائموي وآت الزکات او ورکوي زکات ولم يخش الا الله او نه يريد دوی مگر د الله نه فعسى پس امید دي اولئک دا خلق دي ان يكونوا چې ویبا من المهتدين سملار مندون کې د مساجد او د آبادون کې خلق هغه دي هغه خلق ته حق حاصل دي چې هغه مساجد آباد کی چې هغه دا اول دا کوئی ایمان په الله باندې کامل وي شرک نه کوي د الله تبارک وتعالى په ذات او په صفات کې شرک نه کوي ځکه شرک چې دینو دا ټول اعمال د انسان هغه باطلوي هغه ضایع کوي نو الله تبارک وتعالى قرآن مجید کې فرمایي چې لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او داغي په ضمن کې مقصد ټول امت ته خطاب دی عام خلکو ته خطاب دی فرمایله ان اشرکت کچې تا شرک وکړو نعوذ بالله لا يحبطن عملك ستا ټول اعمال بزایش
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب دی او اول امت ته مقصود دی د الله رب العالمین په ذات او په صفات کې غیر الله شریک کول خپل ټول اعمال ضایع کول دي. نو لومبي شرط د عمل د قبولیت لپاره چې دی نو هغه عقیده توحید دی بلا چون چرا د الله تبارک وتعالى په ذات او په صفات باندې ایمان وروړل او هیڅوک نه چرته یو نبی نه چرته یو ولی د الله رب العالمین په دې صفاتو کې شریک کول چې څوک شریک کینو دا شرک دی. او دویم پورز د آخرت باندې ایمان لرل والیوم الاخر پورز د آخرت باندې واقام الصلاه او د مانزه پابندي وآت الزکات او دغه شان د مانزه سره د زکات او بل صفت دا ولم يخش الا الله اون يرجو مگر د الله نه د الله رب العالمین د ناراضګۍ د يرنه د الله تبارک وتعالى د نافرمانی نه سره او یریږي او دین رستو شي. فاسا پس امید دی اولئک ام داخل ان یکونو چې ویبا من المهتدین سملار مندون کی دا صفات چې کم انسان کی وی رنبی عقیده توحید دویم باس بعد الموت باندې ایمان د آخرت او دریم د مانزه پابندی او سلورم د زکات او بل د الله تبارک وتعالى نه ما سوا د بل چا ير خپل ځل کې نه ساتل. دا صفات چې کله یو مؤمن کې وینو دا د هدایت مندون کو نه دی. دا خلکو حق دا چې دوی مساجد آبادی د دوی د مساجد آبادول دا د الله تبارک وتعالى په نسبانه مقبول دی. د یو کس په عقیده کې شرک وي او مشرک وي عقیده خراب وي هغه ته حق نه جوړیږي چې هغه د الله کور آباد. حضرات مفسرین کرام لیکلي دي چې د قران کریم د دې آیت نه معلومه شو چې کم کس مساجد ته ډیر زی راځي دا د کامل ایمان شهادت او گواهی ده چې د چا تعلق د چا مینا محبت جماعت سره وي مسجد سره وي دا د دې د کامل ایمان علامت دی. او حدیث پاک کې یو ګڼ شمېر احادیث په دې باندې موجود دی. د الله محبوب پیغمبر فرمای چې کم کس تاسو ګورئ چې د شپې او د سحر په تیارو کې مساجد ته زی راځي تاسو داغه د کامل ایمان شهادت او گواهی ورکړي چې دا کامل مؤمن دی. ځکه چې یو قدم چې مساجد طرف ته اوچتیږي دا د الله تبارک وتعالى په توفیق سره اوچتیږي. ډیر خلک داسې وي چې هغه د صحت په اعتبار سره د فراغت په اعتبار سره د قد او قامت په د هر اعتبار نه چې صحیح سالم وي خو الله رب العالمین دا غي قدمونه خپل کور طرف ته نه روچتي. چاته الله جل شانه توفیق ورکړي نو پکار دی چې هغه د دې نعمت شکر ادا کړي د دې نعمت قدردانی وکړي او د مساجدو د آبادی خیال وساتي او کم نعمت الله جل شانه دل ورکړي په دې نعمت باندې د الله شکر ادا کړي چې رب کائنات ستا فضل و کرم دی چې زه ګناهګار بنده تا خپل کور ته راوستم ځان ته د ودر علماء مال د توفیق راکو وما توفیقی الا بالله. د نیک اعمالو توفیق صرف د الله تبارک وتعالى فضل و کرم سره ملاويږي. د بنده په خپل سعی او په خپل کوشش او په خپل کمال باندې نه وي بلکې د الله رب العالمین فضل و کرم وی چې رب کائنات د بنده جان مال وخت هغه د خپل کور د آبادولو ذریعہ وګرځي. نو ډېر خلک داسې وي چې په هر اعتبار سره کامل وي خو توفیق ورته نه ملاويږي. چې چا توفیق ملاويږي په کار دی الله شکر ادا کوي. ما كان للمشركين ند حق د مشرکانو ان يعمروا مساجد الله چې آباد کړي جمعتونه د الله شاهدین چې شهادت ورکون کړي علی انفسهم پخپل ځانونو بالکفر د کفر اولئک هم داخل د حبطت اعمالهم چې ضایع شول عملونه د دوی وفي النار هم خالدون او په دوزخ کې بدوی همیشه اوسيږي. انما يعمروا بشک چې آبادوي مساجد الله جمعتونه د الله من هغه څوک امن بالله چې ایمان ورو په الله واليوم الاخر پورز د اخرت وقام الصلاه او قائم کړم وات الزکات او ورکو زکات ولم يخش الا الله او ان يريدوا مگر د الله نه فعسى پس امید دی اولئک هم دا خلق ان يكونوا چې وي من المهتدين سملار مندون کې. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب